السلام علیکم دوستانو، بیا هم په خیر راغلاست. نن مرته په مایکروسافټ اکسل کې یو بل ویډیو برابره کړې. په دې کې به بحث کوو په خپله پیوټ ټیبل باندې څنګه کولی شو چې پیوټ ټیبل جوړ کړو. پیوټ ټیبل دوستان یو له هغو ډېرو قوي اپشنونه ده چې مایکروسافټ اکسل لري چې د ډیټا یا د معلوماتو خلاصه کولو کې ډیره فایده کوي. لکه څنګه دلته چې کتلی شئ چې یو څه معلومات لرو، د دې پیوټ ټیبل دلته جوړ شوی دی چې ډیر په اسانه سره د دې یو خلاصه جوړوي. نو کولی شو چې په پیوټ ټیبل باندې خپل معلومات چې لرو د هغې خلاصه جوړه کړو. دلته کتلی شئ تاریخ دی، خریدار دی او ټایپ دی خریداري ده چې خریداري شي او څو روپۍ شوي دي. که دې ته وګورئ په دې کې په اسانه سره نشو کتلی چې چا څومره مصرف کړی دی. که غواړو چې د په اسانه سره معلوم کړو نو پیوټ ټیبل به جوړو. پیوټ ټیبل جوړول ډېر اسانه دي چې دلته ټولې طریقې په دې نورو شیټونو کې شته، خو زه غواړم چې دلته یو ځل عملي کار درته وکړم. صرف په یو ځای کې کلیک کوم، یا دلته نیکسټ شیټ کې هم کتلی شئ بل دی. نو د اول دپاره به دلته زه کلیک کړم، انسرټ ټیب، په دې کې پیوټ ټیبل لرو او اوکې کوم. کله مې چې اوکې کړو نو ماته به دلته یو بله اضافه وینډو جوړه شي چې دا خپله د فیلډز دی هغه ښیي. کولی شم اول د بایر یا خریدار نوم ورکړم او ورسره دا به په رو کې واچوم. دلته به ماته په روز کې راشي. ورپسې اماونټ، هغه پیسې چې خریداري یې کړې هغه دلته په ویلیوز کې اچوم. نو دلته ماته ډېرې آپشنې راکوي. دلته اتومات دی سم اخیستی دی، جمع یې دی اخیستی ده. که چېرته زه دا کاپي کړم او دې شیټ ته راشم نو وګورئ دلته دې دواړو کې هیڅ فرق هم نشته غیر له فارمټ نه، چې دلته فارمټ شته دی او هلته فارمټ نه و. دا وروستنۍ خبره ده چې څنګه دې ته فارمټ ورکولی سو. به خپله پیوټ ټیبل چې په نورو ویډیوګانو کې په پیوټ ټیبل کار کوو، دې سره منیوګانې اضافه راځي، انالایز منیو راځي، ډیزاین منیو راځي چې کولی شو ډیزاین ورکړو. په دې کې به دې باندې مکمل بحث انشاءالله کوو. اوس دپاره صرف پیوټ ټیبل څنګه په اسانه جوړولی شو د دې باندې کار کوو. نو دویم شیټ ته راځم. په دویم شیټ کې هماغه معلومات دي، صرف په دې ځای کې څه شوي دي چې په کالم کې نومونه راغلي دي، په رو کې هغه ټایپ راغلی دی. دا څنګه کولی شو؟ په ډېر اسانۍ سره دلته کلیک کوم، انسرټ پیوټ ټیبل او اوکې. اوس وګورئ دلته کولی شم په عین شکل باندې په کالم کې به بایر واچوم، اخیستونکی، ټایپ به په رو کې واچوم او اماونټ به په ویلیوز کې واچوم. نو دا به زه دې نه را کاپي کړم د دې دپاره چې بهتره معلومه شي. دویم شیټ ته راځم او دلته یې پیسټ کوم. وګورئ څه فرق نشته ورسره، په عین شکل دی. یوازینی فرق د فارمټ د ډالر ویلیو ده. دا کولی شم دلته پکې اضافه کړم. تا کولی شم چې اضافه ډیسیملز هم ورته ورکړم. دا دوم هغه دی چې لږ اضافه معلومات پکې اضافه شوي دي. که دلته وګورئ مور سفسټیکیټډ پیوټ ټیبل چې نسبت نور ته لږ معلومات زیات لري. ګورئ کتاب باندې څومره چا مصرف کړي، په فوډ باندې څومره چا مصرف کړي، په فیولو باندې څومره او چا مصرف کړي، په میوزیک باندې څومره او چا مصرف کړي. نو دلته دا معلومات یې شته دي. دریم شیټ ته راځم. څنګه کولی شو د پیوټ ټیبل په ځای باندې پیوټ چارټ جوړ کړو. نو په دې مثال کې دلته بایر دی او په دې طرف کې د هغه مصارف په شي باندې شوي دي، ټایپس دي. د دې دپاره هم انسرټ ته راځم، پیوټ ټیبل او اوکې. وګورئ بایر دلته راچوم او ټایپ بیا هم روز ته اچوم
او اماونټ یې هم دلته اچوم. اوس کولی شم په خپله چې کله پیوټ ټیبل جوړوي دلته پیوټ چارټ راځي، کولی شي پیوټ چارټ دلته انتخاب کړئ. په پیوټ چارټ کې مختلف نوع د چارټونو دي، نو هر یو هم چې خوښ وي کولی شي دلته انتخاب کړئ. د دې مثال چون هغې انتخاب کړی دی بار چارټ، نو دا به هم زه انتخاب کړم دلته. دا به را کاپي کړم او په دې شیټ کې به دلته واچوم. وګورئ عین شکل باندې په همغه معلومات په دې ټیبل کې هم اضافه شول، هیڅ فرق نه سره لري. دلته صرف یوازینی شی چې د ډالر ویلیو دی، ډالر ساین لري، هلته ډالر ساین نه درلوده. ټایپس د هغې هم دلته کولی شئ، فلټر پې کولی شئ، لکه څنګه نورو ویډیوګانو کې مونږه فلټرې ویلې وي، دلته پې کې اضافه کولی شئ. همدارنګه راځو شیټ ته، څلورم شیټ ته. دلته یو څه معلومات ورکړي دي چې که غواړئ چې معلومات یا یو پیوټ ټیبل جوړ کړي نو باید نیم یور کالمز، خالی کالم باندې چې د کالم نوم نه وي پیوټ ټیبل کار نه کوي. and make sure there are no duplicate rows، چې روز ډوپلیکیټ ونه لري، اضافه روګانې هغه په ډوپلیکیټ کې رانه شي، دا به باید مخکې له دې نه په دې فکر وکړو. ورپسې فیلډز لرو، هر یو کالم یو جدا فیلډ دی. په دې ځای کې لیدلی شئ چې ډیټ جدا فیلډ ده، بایر جدا فیلډ دی، او ټایپ جدا فیلډ دی، او اماونټ جدا فیلډ دی. نیکسټ ته راځو. دغه قیمت د اماونټ باید مجموعي وي یا جمع وي او یا یو صحیح عدد وي. که غواړئ چې دا جمع کړئ کولی شئ چې دا اول انتخاب کړئ. دلته وګورئ نو دلته 834 راځي او سم یې هم 834 راځي. دا څنګه کولی شو؟ انسرټ پیوټ ټیبل او صرف اماونټ دلته لاندې راچوم. وګورئ دلته به سم اف اماونټ راشي، که نه د اماونټ په تاریخ باندې ګورئ کولی شئ تاریخ هم پکې اضافه کړئ. کله مې تاریخ واچوه وګورئ چون معلومات زما د جنوري فبروري دي، میاشت هم اضافه شوی، میاشت منځ نه ایسته کوم. اوس د هرې ورځې مصرف ښودی شي. په اسانه سره کولی شو دې نه یو پیوټ چارټ هم جوړ کړو. پیوټ چارټ باندې کلیک کوم او اوکې. یا دلته کولی شم چې مختلف نوع د چارټونو ورته انتخاب کړم. دلته اوس کالم انتخابوم او اوکې کوم. وګورئ د هرې ورځې هغه دپاره جدا یو ټیبل جوړ کړ یا مکمل یو ګراف جوړ شو چې د هرې ورځې جدا رنګ لري. جنوري فبروري په هر میاشت کې مختلف دي. نو دا یو سم چې څنګه جمع کولی شو. راځو بل شیټ ته. دې کې کولی شي چې وګورئ چې دا فیلډ کوم چې د اماونټ د باید ټول اعداد او هغه نه وي، نوم نه وي پکې، دا باید ټول اضافه هغه وي. د دې دپاره چې موږ په اسانۍ سره بیا له دې نه پیوټ ټیبل جوړ کړو. نهم ته راځم. طریقې دي مکملې چې کله غواړو چې بایر نیم باندې جوړ کړو او سم ټوټل پکې راشي د ویلیو فیلډ کې. دې دپاره به بیا هم پیوټ ټیبل ته راشم چې عین شی جوړ کړو. نو دا ځل بایر او سره اماونټ. اماونټ دلته ویلیو چینج کولی شي، سم ویلیو د اوریج ده، دا هم کولی شي. نمبر فارمیټ یې هم تبدیلولی شو. کرنسي به انتخاب کړو ډالر او اوکې. وګورئ دلته ډالر هم پکې اضافه شو. که چېرته دا زه را کاپي کړم او په هغه شیټ کې بیرته پیسټ کړم کولی شي چې وګورئ هیڅ فرق نه سره لري. نو په دې شکل سره ډیټا په دې شکل هم راوړی شو. په لسم شیټ کې وګورئ دا ځل صرف ټایپ باندې ده. که زه همدې هغه ته بیرته راشم او کلیک کړم
ډیټا بیرته انتخاب کم انسرټ پیوټ ټیبل اوکې دا ځل به ټایپ انتخاب کو روز کې ټایپ اچوم او اماونټ راخلم وګورئ چې ټایپ او اماونټ دواړه راغلل همدې شیټ څنګ کې به دا سره اضافه کم چې وی ګورئ دواړه یو رقم دي سورټینګ هم پکې اتومات کیږي په ای بی سی باندې که چیرته غواړو په باندې هم سورټ کولی شو په ویلیو باندې دلته په د نور هغه رو فیلډ او د ویلیو فیلډ باره کې معلومات ورکړي چې دا رو فیلډ دی البته چې کله رو انتخاب کړه دا به رو فیلډ ته راچو او همداسې سام فیلډ دی چې دا جمع کوي په دې کې زه کولی شم د سم په ځای باندې کاونټ واخلم نو ماته به وښیي چې یو خریداري د دې طرف نه شوی یو درې خریداري د دې طرف نه او د درې ځل خریداري د بل طرف نه شوی سیم دی ضروری دا ده چې معلومات دې صحیح وي خالی فیلډونه پکې نه وي چې مشکل دی په پیوټ ټیبل کې نه وي نو بیا به په اسانۍ سره پیوټ ټیبل جوړیږي دا هغه مکمله طریقه ده چې اول د دې دا نمونه دلته راځي کولی شو چې په دې کې یو دانه انتخاب کړو که چېرته نیکسټ سټپ وګورئ ګورئ یو دانه انتخاب شوی دی او دلته یې راکش کوو ویلیو کې اچوو همداس شکل باندې دلته موږ ته ښیي یا سم انتخابو او یا اوریج یا کاونټ او دویم د رو فیلډ راوړو کولی شو چې دلته رو فیلډ مختلف انتخاب کو چې هر رقم مو خوښه وي هغه د معلوماتو په اساس باندې دلته یو سمري ده چې دا معلومات دي او اول په دې کې هر ځای کې کلیک کو څه مسله نشته دویم پیوټ ټیبل فیلډ انتخابیږي دلته فیلډونه شته دي کله چې دې باندې کلیک کې فیلډ درته ښیي نو د دې دپاره چې فیلډ راواخلم اول به اماونټ په هغه کې راواچوم ویلیوز کې اماونټ دویم ډرګ بایر نو بایر به راواخلم وګورئ دی هغه جوړ شو سره که په تاریخ هم غواړم تاریخ هم اضافه کولی شم تاریخ کې میاشت ته هغه به درنه ایسته کړم نو په هر تاریخ باندې هم موږ ته معلومات کوي ګورو بل شیټ ته راځو نو نسم شیټ ته په نسم شیټ کې دا معلومات درکوي چې کله ته پیوټ ټیبل جوړوې نو دلته به خپله یو نوی شیټ جوړیږي دلته کولی شئ وګورئ ما څو ځلې دلته 5 ځلې پیوټ ټیبل جوړ کړ 5 شیټه اضافه شول نو هر یو هغه سره به یو اضافه شیټ راځي او دلته بیا هم هغه سټیپس دي چې هر چېرته په ټیبل کې اول هر چېرته ټیبل کې کلیک کوو بیا راځو دلته په دې کې اماونټ ټو ویلیو له انسرټ مینیو ګورو چې دلته ویلیو صحیح دي که صحیح وو له هغې نه بعد انسرټ ټیب ته راځو انسرټ ټیب کې پیوټ ټیبل انتخابو او دا اوکې کوو دلته څه معلومات هم نور ورکړي دي چې بیا پیوټ ټیبل کې هم ووایو دا هغه ډیټا ده چې موږ انتخاب کړې ده دلته یې کتلی شئ او ورسره که غواړو له بل ځای نه راوړو یوز ایکسټرنل سورس له بل فایل نه یې راخلو دغه معلومات په نوي شیټ کې واچي که ایګزسټینګ که زه ایګزسټینګ انتخاب کړم نو بیا کولی شم چې په دې ځای کې یو ځای انتخاب کړم او اوکې کړم وګورئ په دې ځای کې به په خپله د هغه کې موږ ته معلومات راشي او سره اوکې نو دا پیوټ ټیبل نور هم معلومات شته پیوټ ټیبل باندې به انشاءالله نور ویډیوز لرو که څه سوال څه پوښتنه وي کمنټ کولی شئ میسج کولی شئ ډېره مننه چې دې ویډیو کې موږ سره وئ